ما ورته دوباره وی چې ته کاروبار څه کاروبار کې وای ما ته وی چې زما کاروبار چې کوم نه نشته زه ماته پاڼه باندې ولیکل چې زه د قرآن درس کوم سبحان الله وای ما ورته وی چې ته خو ګونګی نه څه ویلی شې نه څه اورې وای ما ته پاڼه باندې ولیکله چې زه نه څه خبرې کولی شم نه د چا خبره اورم ما سوا د قرآن مجید نه چې د قرآن مجید تلاوت کولی شم او څوک چې قرآن وایي د هغه تلاوت اورم هم دا دومره معجزانه کتاب د عزت مند محمد حسن ابن شیبانی رحمه الله چې کله وفات شو چا خوب کې ولیدو چې رب العالمین د سره څه معامله وکړله وی زما عزت مند محمد حسن ابن شیبانی رحمه الله وی چې قبر ته ورکوشم ډېر زیات ریدمه ولیکن زما عزت مند ما ته زیری میلاو شو چې اے محمد حسن ابن شیبانی مه یېرېږه په خپل د چا په سینه کې چې خپل کلام واچوم دې سینې ته تکلیف نه ورکوم تیاره او رڼا نشي یو ځای کېدی زما عزت مند قرآن رحمت دی قرآن د الله کتاب دی او په کومه سینه کې چې قرآن مجید محفوظ یاد ساته دی باندې جهنم ورم اثر نه کوي زما عزت مندو بیا د حشر په میدان باندې ګوره نن چې ما او تا باندې د دنیا کیس راشي یا زما عزت مندو د اف آی آر مسله راشي ما او تا څونه منډې وهو څونه ځانه سپارښیان ګورو څونه پیسې لګو حالانکه دا خو د دنیا معامله ده الله رب العالمین د رحم معاملو کې د آخرت معامله ډېره سخته معامله ده هغه ډېره سخته معامله ده پای کې زما عزت مندو د هېڅ چا سفارش نه منلی کېږي هغلته زما عزت مندو د چا تکبر نه چلیږي هلته زما عزت مندو د چا بدماشي نه چلیږي هلته د چا زما عزت مندو د چا خبره چلیږي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار صرف د رب العالمین بادشاهي وي د هېڅ چا بادشاهي به نه زما عزت مندو په دغه ورځ باندې چې د کم مسلمان الله دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوتلی کي الله دې مونږ او تاسو ټول د جهنم د اور نه وساتي فرمایي په دغه ورځ باندې زما عزت مندو چې د جهنم فیصله د چا وشوله هغه بچی چې قرآن مجید یې زده کړی دی هغه بچی چې تا مدرسې ته لېږلی په خپله دې اگر چې ګناهونه به دې کول خو خپل بچی دې مدرسې قرآن ته کښېنولی دغه بچی زما عزت مندو لس کسان دا زما خبره